د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشتا نه به راشي نه رسول او نه نبی دا قیده درونو ګورئ دا څه عملي خبره نه ده عمل کې یو سړی مخکې وروستو کوي کوتاهي کوي نو دی د ایمان نه نوځي دی کافر کېږي نه دی به فاسق شي لیکن که یو سړي په زړه کې د دې خبرې معمولي شکم راغی د ختم نبوت دی به د ایمان نوځي او دی به کافر دا به زمونږ عقیده دا به ځان سره قبر ته وړو دا به آخرت ته وړو لکه دا عقیده ده چې الله موجود دی یو دی دا عقیده ده چې فرشتې شته دا عقیده ده چې جنت او دوزخ شته دا عقیده ده چې الله جزا او سزا ورکوي دا عقیده ده چې کتابونه خدای نازل کړي دي قرآن د خدای خیری کتاب دا عقیده ده چې حضور پاک اخیری پیغمبر بس خبره ختم د پیغمبره دروازه پر رسول الله مبارک بنده او الله پاک رسول الله مبارک ته دا ما چې کوم آیاتونه وې د بالکل د وفات د 3 میاشتې پس په حجۃ الوداع کې نازل کړي نه هم د ذی الحجې او د عرفات میدانو الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ستاسو دین باس پوره شو ختم نو چې دین مکمل شو نعمت د خدای تام شو نوم یې ورته کېښود د اسلام رضیت لکم الاسلام دینه نو د پیغمبر څه ضرورت دی پیغمبر خدای له راځي چې د خدای دین د الله نه والي امت ته ورسوي پوره شو او کته وې وروستو به امت ته رسول غواړ ابه نوی دین نی ابه هغه دیني چې حضور پاک راوړی که نه وی نو بیا به بل پیغمبر ته ضرورت و نه وی نه راځي هم دغه دین دی پوره شوی دی د هغې خدمت به د پیغمبر مبارک وارثان کوي رسول نوی دین بنی هغه که عیسی علیه السلام هم د اسمان نه راکوشي وروستو اب هم نوی دین یا خپل زوړ دین نه چلی اب هم د رسول الله مبارک د دین خدمت کوي دې ته ختم نبوت ویرو اوس تاسو دپاره یو خبره کوم چې تاسو نور هم خوشحاله شي ولې ستاسو مینه مې ولیده او ډېر زیات بیړه خوشحاله شو ستاسو په دې غونډه او په دا یو ځای کېدو او دا ستاسو په دې اجتماعیت او راغونډېدو زما رونو زما زړه تاسو نه ډېر زیات خوشحاله دی الله هم ډېر زیات خوشحاله کا دا ستاسو د دې علماو برکت دی د دې مشرانو برکت دی چې تاسو کې دا جذبه پیدا کړې ده نو ستاسو دپاره یو خبره کوم د حضور پاک په زمانه کې 2 کسانو د پیغمبرۍ دعوه کړې خو یو پکې مسیلمة الکذاب مسیلمه د رسول الله مبارک زمانه کې وو او حضور پاک لراغلی و مذاکرات کول خو باچه یې غوښته وی ما سره دا فیصله وکړه چې ستا نه پس به زه باچه یم نو دې منم حضور پاک وی عجیبه ده ته خو باچه پسې منډې وې ما نه پس نو بیا مې منې لکه بیا ځان ته پیغمبر نه وې ما ته وې اخیري او که باچه نه در کوم نو بیا ځان ته پیغمبر وی قسم دې دا لاس کې مې دا لخته ده که نه ته خو لا باچه غواړه چې دام درته در نه کړم زه ورکشه ته څه شی یې او وی که ما ته دې شا کړه او زما تابعدارۍ که لیعقرنک الله خدای به دې هلاک کړي خیر د حضور پاک نه پس د حضرت ابوبکر صدیق زمانه راغله دی په یمن علاقه کې پاتې کېده او هلته د یمن خلک ورپسې په دې عربو کې قومیت ډېر دی چې یو سړی پاسې د قوم نه دا نور ورپسې وي که په حق یې که په باطل نو قوم ورپسې شو دغه زمانه کې یو سړی و ابو مسلم خولاني دا ګورې ده سره تړلی بعضې اسود عنسي سره تاریخ کې لیکي خو دا د ده سره تړلی هغه هم د یمنو د هغه هم لوی قوم هغه وی خلکو ته وی نه ګورې دا پیغمبر نه دی دروغجن دی مونږ ته پته مونږ یې پېژنو اخیری پیغمبر حضور پاک دی د هغه نه پس نه بل پیغمبر نشي راتلی چې دې مسیلمة الکذاب ته پته ولګېده نو دا ابو مسلم خولاني راوغوښته لا ولې مذاکرات ورسره وکړل وی ګوره زه ستا د قوم مشر ما نه منې او د عربو د مکې او د مدینې کس منې هغه وی دا خبره د قومیت نه ده دا خبره د دین نه دا د حقانیت ته هغه اخیری پیغمبر دی هغه نه پس بل پیغمبر نشي کېد نشته وی زه یم وی ما ته پته راځي د پېژنم زما د کلي د علاقې سړی
بل چاته وای ما ته ولې وای زه خو دې پیژنم ته دروغجن یې وی ښه دروغجن یم وی سزا در کوم خو داسې سزا چې په مخ د ځمکه بریلي دي چته نه اور به بلوم تا به غورځوم او یا ما پیغمبر ومنه ابا قول دغه جادوګرو د موسی علیه السلام د زمانې چې موس فرعون ورته وی اور کې ماچوم هغه وی فقز ما انت قاص انما تغذي هذه الحیات الدنیا پښتانه وی توره د تیرو لاس د اخلاص وی زمانه چې څه د خوښۍ کوه څه به وکړې مړ به مې کې نور به څه وکړې خو زه بلکل د حضور پاک نه پس بل پیغمبر نه منم اورې بل کسې او دنیا را غونډه کړه او دا ابو مسلم خولاني چې د حضور پاک د ختم نبوت د عقیدې پتنګو لکه ستاسو په شان هلکه پتنګان یې که نه ختم نبوت عقیدې دپاره هر محنت کوشش به کوئ که نه انشاءالله وایه لاس اوچت کې انشاءالله وایه شوق سره انشاءالله وایه دقه ایمان جذبه اورې بل که او دی ورغزار که چې ورغزار یې که هغه خو دا به زه مړ کم وبه سوځم نور خلک به ویریږي زما نه به څوک جدا نه شي خو چې ورغزار یې که الله پې اور ګلې ګلزار څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته وغورځاو او الله وی یا نار کونی بردن ای اوره یخ شه خو بسلاما معتدل دومره یخم نه چې د یخنۍ نه تکلیف ورکړي معتدل دقسې په الله اور یخ معتدل کو پس کرو د پاسه ګردې نه خپې سوځي نه لاسونه نه جامې هېڅ سم نه روغ رمټ راووت مسیلمة الکذاب خو پېښ شو چې دا سړی خو په حقه دی دا غوس دا دنیا مانه وړي وایي به چې ګوره هغه دې ورونه سوځو بس ده ته یې وایي مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه بس هغه هم د وطن نه لاړ کوم خوا راغی مدینې منورې چې راغی مسجد نبوي ته خپله کډه کوډه مسره ده داسې یو ستن ته ودرېد منځ یې کو نفل یې کول تحیت المسجد یا هر څه چې حضرت عمر رضی الله عنه خو دا خبره بیا خوره شوې وه مدینې ته م را رسېدلې وه چې مسیلمة الکذاب ابو مسلم خولاني اور کې وغورځاو او اور پې سوړ شو چې دی ولاړ دی عمر صاحب راغی هغه چې ورته وکتل نو هغه ته پته ولګېده چې دا خو د یمن لکه دلته د پنجاب څوک راشي مونږ یې پېژنو حتی د بلوچستان څوک راشي د افغانستان راشي د مومند ایجنسۍ یا د بل نو موږ ته پته لګي دا شکل نه او د جامې نه سړي ته پته لګي هغه وپېژن چې دا یمن دی هغه یې ورګه تپوس ته کوم چې دا حقیقت دی او که ګپ چې د مونځ خلاص کړه حضرت عمر صاحب ورنږدې شو ملګري د کم ځای د یمن یې یو یاره مونږ اورېدلې دي چې یمن کې یو کس مسیلمة الکذاب اور ته غورځولی دی اور پې یخ شوی دی ګلې ګلزار چې دا خبر حقیقت دی هم دی په خپله دی اوس که حق وی نه پېژنې وی دا خبر حقیقت دی وی او بلکل وی تا ته پته ده وی او نه وی لکه بلکل یقیني خبره ده شک خو پکې نشته وی بلکل یقیني خبره وی تا هغه سړی لیدلی دی چې اور کې غورځولی دی اور پې یخ شوی دی وی او لیدلی مې دی وی ستا مخکې ولاړ دی که نه ځان یې ورته یاد وي زه یم که نه وی تی وی او دا مټې ونیو او حضرت ابوبکر صدیق لی بوت او ورته وی ابوبکر د الله د رسول خلیفه نن درته یو سړی ښیم کم سړی چې د حضور پاک په محبت او مینه کې او د ختم نبوت په عقیده کې هغه باندې الله پاک د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی څنګه چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو اور ونه سوځو دارنګې د ختم نبوت عاشق او د نبوت عقیدتمن دا سړی دی چې مسیلمه اور ته غورځولی دی اور پې ګلې ګلزار دی پته ولګېده چې د ختم نبوت عقیدې والا دا به انشاءالله اور به پې ګلې ګلزار انشاءالله اور ته به نه غورځېږي انشاءالله او د حضور پاک ګوڼ له به ځي که خیر انشاءالله نو دا عقیده به ټوله خپله وی انشاءالله نن په دې زمونږ په سکولونو کې په کالجونو په یونیورسټو کې بعضې خلک لګیا دي د دې سوشل میډیا په ذریعه او د لیټریچر په ذریعه
دا ګنده عقیده خورئ علماء له پکار څومره علما چې دلته دي ټولو له پکار دي چې د دې عقیدې دپاره جلسې وکړي برمن جلسې د ملک د قانون او دستور لاندې جلسې او په خلکو کې او خصوصا په دې کشر کل کې یو آګاهي یو شعور پیدا کړي او د خلکو ته پته ولګي چې دا څه وړه خبره نه ده دا د عقیدې خبره که څوک په دې کې معمولی مخکې رسته شو د ایمان نه به خلاصي حضور پاک فرمائی انا آخر الانبیاء ز په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر و مسجدی آخر المساجد زما جمعات مسجد نبوی آخر هغه جمعات ته چې د پیغمبر په لاس جوړ دی د دې نه پس به بل جمعات د پیغمبر د لاس جوړېدو والا نی پیغمبر راځي نو جمعات به څه جوړ کړي دقه یو پاتې درونو دا د عقیدې خبر څومره چې دلته دا نوجوانان دي او د دې ختم نبوت د عقیدې دپاره محنت وکړه کوشش یې وکړه الله دې ټول خوشحاله کړي ځکه چې دا د حضور پاک سره مینه ده د حضور پاک سره محبت دی او د پیغمبر مبارک راوړل شوی دین حضور پاک فرمایي مثلی و مثل الانبیاء من قبلی زما مثال زمانه مخکې پیغمبرانو مثال داسې دی کرجل بنا بیتا یو